صورتحال دې ته راغلی دی چې ګندونه هغه په جي ټي روډ پراته دي، د ریړو بهیر دی، ریړې ولاړې دي په جي ټي روډ باندې، او جي ټي روډ نه پارک جوړ دی. نو دلته کې حادثات څه قسمه حادثه هم کېدی شي، یا دومره لوی رشي بسونو او ټرافیک کې رکاوټ دی. نو مونږ مطالبه کوو جي وزیر اعلی صاحب نه چې وزیر اعلی صاحب د دې تحصیل لږ خبر واله او دلته کې د افسران راولېږه او دلته ستا د احکاماتو د هغې ټوکړي خورېږي او دلته کې خپې پکې خوی شي او دا ردای په ټوکرای کې غورځېدلې دي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو، نن د پبو بازار کې را روانو منو، تاسو ته وختي په هغې ویډیو باندې ما کلپ چلولی او لایو مې کو درته. د هسپتال مخې ته دا سبزي منډي جوړه ده، مچھلی منډي جوړه ده، کار پارک، د چنګچي پارک او شهر ناپرسان دی. هسپتال ته داخلېدل دا د پبو هسپتال او د ټیمې او د محکمه صحت او د دغلته چې څومره ادارې دي پولیس، نو د هغې نه اهلي ده چې هسپتال ته داخلېدل کشمیر فتح کول دي. نو د پبو هسپتال یو ګیټ باندې د ټیمې ډېر غټ ډسبین پروت دی، ټرالي پرته ده د ګن، او بل طرف ته د ګن د ډیران دا تاسو ته ښکاري دا ستاسو جي ټي روډ دی جي، او دا هغه جي ټي روډ دی چې دا قومي شاهراه چې دا د ملکونو د علاقو د هغې مخ وي. نو ما په دې ویډیو هم جوړه کړه چې دا زمونږ د وزیر اعلی صاحب د عوامي جنډې عکاسي کوي چې څومره حده پورې دی په خپله ایجنډه باندې افسران دي او انتظامیه ده. موږ ته تصویران راځي جي هلته عوامي جنډې تحت لاندې کار شروع دی، هلته شروع دی. السلام علیکم. نو دا خو تا ته مخامخ کاري او په جي ټي روډ باندې دي، په هسپتال مخې ته دي، د ټیمې دفتر مخې ته دي، او دلته کې نو د خلقو له دوکې ورکړو صحت دی او ګندګي. دا داسې ټایم کې چې په دې علاقه کې په دې ضلع کې دلته د ډینګي او د ملیریا د هغې وبا چلیږي، او وبا هم داسې حالت ته راغله چې هر کور کې د ملیریا او د ډینګي مریضان چته ډایګنوز شوي دي، ټسټونه یې شوي دي او پته لګېدلې او چاته پته هم نشته، همداسې تېرېږي او لا علاج کېږي او د صوبایي حکومت مخ دی. نو ما ویډیو هم شیر کړه، وزیر اعلی ټیم ته مې ولیږله او د هغې چې څومره ذرایو مونږ سره هم ولیږل چې جي دا ستا د پبو تحصیل دفتر مخه ملیریا او دا د هغې دفتر سره خوا کې د هسپتال او د روډ او د سبزي منډۍ او د مچھلي منډۍ او د هغې صورتحال دی. دا قومي شاهراه دی. نو همدې تحصیل دلته څه وخت مخکې په دې روډ باندې کروڑونه روپۍ ولګولې چې شټر یې جوړې کړې او هغه شټرو باندې نن قبضه ده. نو زه وایم چې دا به دلته کې مونږ دوکانونو له ورکړو هغه چاله ورکړي دي، په کوم حساب یې ورکړي دي. صورتحال دې ته راغلی دی چې ګندونه هغه په جي ټي روډ پراته دي، د ریړو بهیر دی، ریړې ولاړې دي په جي ټي روډ باندې، او جي ټي روډ نه پارک جوړ دی. نو دلته کې حادثات څه قسمه حادثه هم کېدی شي، دومره لوی رشي بسونو او ټرافیک کې رکاوټ دی. نو مونږ مطالبه کوو چې وزیر اعلی صاحب د دې تحصیل خبر واله او دلته کې د افسران راولېږه او دلته ستا د احکاماتو د هغې ټوکړي خورېږي او دلته کې خپې پکې خوی شي او دا ردای په ټوکرای کې غورځېدلې دي چې هسپتال مخې ته لوی لوی میډیکل سنټر یې هم په قدم قدم باندې جوړې دي، بلکې د سیکري هیل د محکمه هیل د هغې احکامات دي چې 5 کیلومیټره کې دننه دننه به دلته کې میډیکل سنټر یې نه هسپتال سره. خو میډیکل سنټر یې څه کوي دلته په هسپتال دی د سبزي منډۍ او د مچھلي منډۍ او د چنګچیانو پارک د دې قبضه ده د 100-200 روپو د وصولۍ دپاره. نو د نااهلۍ انتها ده چې چېرته اربونه روپۍ دی وایي مونږ لګولي دي او په دې پوره پبو کې تا یو سبزي منډي ډیولپ نه کړه. نو افسوسناک صورتحال سره دا وطن تېرېږي.